چې دا قضا عمری ولی را شروع شوی و یا دا مانزه کی ګوتی او چتولو تا دا حرام ولی ویلې کېده یا د جمعې پوره سلور رکعات احتیاطي منځ دا چا ویلی ولی ویلې کېده انګريزانو دا داسې چال چلولې او لکه د دیوبند او د بریلی چال چې چلے دو دا خزه سره ماشوم نو ماشوم جمعات له چراوجی دا د خزه بړوایی کوي یو غم او د سره بچکه د سره بو دا د وجلو نه عزیزانو دا دسی او چالو لکه دیوبند چې جوړ شو او اغینا آغاز شو د انګريز خلاف انګريز خو ډېر شیطان مل هغه وی چې دیوبندیان مونږ پس پریوته اوس په هندستان کې زمونږی ساره د ګران نو یو مولا خرید هغه ته وی چې ته اختلافي مسلې راو باسا چې دا دیوبندیان تاسو راون خلی او مونږ ته اخلاص هغه مولا چیر شروع کسه الواشتاو نشتاو ګړشتاو نشتاو زیارت شتاو نشتاو جنډا شتاو نشتاو قوالی شتاو نشتاو رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب هغه بشر دی او کنور دی دا کسی دیوبندیان چې ور سره ون خطه انګريز د خیر په ډیره کې زما په خبره پوه دا بنیادی سازش د پیرنګیانو دا کسی هم بنیادی سازش د پیرنګیانو مولا خرید کړي پیر صاحب خرید کړي چاله جنجال راو باسي چې دا غزاګانې پاډه باندې شروع دي چې دا بند جنجال راوته قضا عمری اوس تاسو لکه قلوکی د مسلې خبره راته نه کوم او تاسو کړی کوی ټول کال یو سړی منځونه نه دي کړی ټول کال او پدې یو جمعې په ورځ باندې د یوې ورځې منځونه قضا را وګرځي په جمع باندې د دې ټول کال منځونه پر اثر کی وبش نو بیا قضا عمری دي اوس اصلی دین اغا ذات اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرون اولا دی قرون اولا ابو بکر عمر عثمان علی دا اصلی دین یا د پیغمبر زمانہ کې یا قرون اولا کې د ټول کال منځونه په جمعۃ الوداع باندې را ګرځول په جبه سرا په قرون اولا کې په قران او حدیث کې یو دلیل خای چې مونږ هم شو خلاص او دوی څه نه نه کنه دا سواد سیب کړي سواد فعال د سواد سیب عمل مونږ د پاره په شریعت کې حجت
دلیل دی د شریعت آیات حدیث اجماع قیاس په دې سلورو دلیلونو کې وخه پلانی پیر صاحب کړي دا او پلانی بزرگ صاحب کړي ما د پر خواغه دلیل ګوتو چتول په مونږ کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چتا کړی دیکھو ګورې زما د لاس يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الاسطى مع الابهام ويشير بالسبابه پدې کې لس قسم روایت حدیث کې راغلي لس قسم روایت په حدیث کې استراب نه ده دا توسط یو شی چې په ډیر قسمه په روایتو کې راشي دا توسط دا معنا چې په هر کیف کې ادا کړه نو سنت ادا کی ګوره داس لګ داس په دې کیفیتونو کې هر کیف اشهد الله اله الا الله اله اشهد زګوي کوي ان د دې خبره لا اله چې نشته د معبود برحق الا الله مگر یو خدای دا په دې وجه پیغمبر کړو چې اشهد ان لا اله الا الله چې دا قول او ګوتو چتول عمل دی نو پیغمبر وی چې د قول او د عمل منځ کې مطابقت راشي خدای یوازې په خله نه ویم په عمل هم ویم چې تیوي ما په خبره پوښتنه او دوی څه وی رسول الله لمونځ کې شیطان راغلی چې خدای یو دی او کدو دی نو هغه ګوته ورته او چتا کړه تاسو له شیطان نه راځي خدای رسول الله دومره کمزور او چې هغه شیطان راتلو مونږ له نشي راتلی دا اوس دا خپل خبره ده ها وای شیخ سے یعنی رسول الله له شیطان راځي ورته چې خدای یو دی کدو دی دا رسول الله دومره کمزور دی ها او مونږ له نشي راتلی مونږ تکړی دا وسقل دسه خلقم شترور چې غي سره ذکر په سب کې نازم دی یری پټا کوم په مونږ کې راټوب کې دا ګوته دله ماته دسه ښا احتیاط څومره دی احتیاط دومره دی چې د تشو متیازو په سوري کې مالوچ منډي ولی وی اسنه چې د پوی نه مو چرته ساس کرانه و اسنه نو د دوی د استنجا په ځای کې چې ګوره دا باته د مالوچ په احتیاط دی او چې لوري ودی نو تسبیح ور سره اللهم صل علی سیدنا شیخ صاحب څنګه چل کې ما دې ازیپینه ما بس انا زره ما دې بغل جیب کې واچ اللهم صل علی ما دې ازیپینه ما بس دې بغل جیب نو چې زی دې له برازي چې نمازا تیرا سیاہ پا کرن تے روزہ تے نوروے نمازا تیرا سیاہ پا کرن تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز نی کی تی روزہ کی کرو ہوئے وای دا منځونه د استاویرو کی او دا روزه د ډیره پتا باندې وجاړي د حلال او د حرام تمیز دې نه دې کړي نو منځ او روزه به دې څنګه وشي ستا ټول ژوند پلیت او مردار او حرام دی نو روزه به دې څنګه کیږي ډیر خلک داسیم دي چې دفتر لکار لور شي وي رو جماعت درونه
او جی هغه نه تا کارولو کې هغه پیسو باندې ماخام رو جماعت یا باغی چې رو جماعت کې هغه رو جمع مسمان لګي او د دې روزي ثواب به مغه د خدای په لاس ملایي ماما اوس کیږي بس دا گاډو والا په سرک غریبان ولاړ او بیګاله بچوله روټای پیدا زوراور پیراشي واچو کنال کلیفافه کې لګ خان ډیر اور ته غریب کوته کې چولې مولې واچي اوس په دې چولو چې دې بتاڼه کې روزه ماته کې د دې خان روزه بم خدای ته ور مخامخ کی نو ماما ټول دې ځان ته ګوري ټول اوس مونږ مليانو لرو جماعت راغه خپو یو چې زما مالک کې د دینه د کافر بچي بل دا سړی لوی راځي او د جواره د پړ نال دې ټوله نال او هغه پتنس نیولې د ورو جماعت او سموسې راوړي نو زمونږ د جماعت امام دی هغه د مړای ډیر راکاږي د سړډر ناری کی په دې مړای نو هغه شپه مې ورته ما چې هلکه نن د ډر دې روغت ناری کې جوړ د پلاني د کور رو جماعت راغلی عزیزانو دې اړه کې سوچ کوئ روزانه اخیره دا کدوهمه دا کدرهمه بشي ارز چې کیږي به کیږي او لک سوچو کې دې اړه کې چې دا مونږ څنګه یو دغه سره کی ٹھیک شو ګناه د چانشتا خدای ظالم نه دی او نه خدای مونږ سره ظلم کوي چې مونږ څنګه یو دغه سره کی اخیری مسله د سرسایه د اختر کې باور کوي سرسایه اعلانونه به مو موریدلی چا 12 روپۍ لیکلي په اخبار 40 لیکلي چا لیکلي یو پکې بل یو فرقه د فقه جعفریه ورته خدای خبر چاغیا تسو لیکلي دا کله غي د شیعو مليانو لګي دا تنبیلونه ډیر غټ سرسایه عزیزانو پوکم 2 روپۍ ٹھیک شي پوکم 2 روپۍ سرسایه دا د فی سړی پسا احتیاطاً 2 روپۍ تا باندې صرف د خپل ځان باور کې او د نابالغ بچو باور کې د بالغو بچو پتا نشته ٹھیک شو کم بچی چې بالغ دي داغي سرسایه په خپل ځان د خزې دیم په خپل ځان په تو پهولا خپل سرسایه په خپل ورکي ورکوي دا خزې تاسو وای په د جمعات کې ناس خلق په ایمان وای زمون خزې زمون فرمان برداري وای شیخ صاحب تا خزا کړي خطه تانګ زمون خزي زمون فرمان بردار ما خامي ټیم کې د خپل خزو تماشام کوي لک سکمې چې داس بدرستخان راکې بازار روان سره وړې نشي دې ته بنه ګوري چې هغه په 40 روپۍ ټاټکې چلولې ده نو په 40 څه کی کور دی وران شو چې صحیح واسو دایره وړې ده نو د خزم پتا نه کیږي په ګرنېټه وړي د ځان او نابالغ بچي 2 روپۍ کني پیسې در سره نو په ملنګ باندې کلنګ او تاوان ٹھیک شو زکات فرض ده سرسایه واجب ده زکات فرض ده چې پیسې در سره ني فرض ساقط نشته در سرسایه چې پیسې در سره ني بل ور کول خو پرېدا پتا کیږي چې خلک تاله ده سرسایه د دې د پاره چې په دغه ورځ د چا نغره سوړ پاتې
دا اختر ورځ ده چا منچی باندې کړي چا وریجې چا څه نو چې په دې ورځ د چا خوار غریب نغره سوړ پاتې نشي دا سرسایه کې فلسفه دا او اسلام لازمه کړی دی د پاره دا چې په دې ورځ بلټه چې د چا خوار غریب نغره سوړ پاتې نشي او د چا بچي اوږي پاتې ٹھیک که امام غریب او بال بچدارو نو بیا د امام حق د امام لور که امام مالدارو او غوړو نو غم ساده را چولې ورته مولا صاحب داسي یو 10 روپے رو جماعت والا او سرسایه پتا نه ٹھیک شو اسی ورکی یو 10 روپے امام هم دې خدای دې ورکی خوشاله خو سرسایه پتا نه کیږي سرسایه به غریب لري زمونږ د وطن امامان چې دی هغه عام طور باندې د سرسایو سرمنو تناستی په جمعات کې بل سامدنی ٹھیک شو نا یقیني خوار وي چې یقیني خوار او بال بچدار وي او شپه ورځ وظیفه او سړی خوراک نو بیا غي ته ورکول پکار په دې اختر ورځ باندې عزیزانو بګورئ د اختر په شپه ولټوي چا سند اختر ورځ د چا خواره پاتش دو سلور هفته مخکې د علاقې کې د چا خوار غریب بچی پکار قتل پکار چا تر تخپیاب لا پاتې د چا ماشوم چرته بے جامو پاتې دا سنت دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ بګوري چا خوار دی او سپیره دی د لمبا د صابون وسنو چې لمبلې جمعات تراغله خپل جامې راواله وروایو نو خبره معاملہ عزیزانو دا چې الله دې توفیق راکړي چا توفیق شتا دغه قانون دی نشتا دغه قانون بیگالا د میاشت کتو امکان نخ کاری بیا اوریاز ده روزانن زمون د جمعې د حسابانن 29 روزه ٹھیک شو پته لګو د سعودي عرب نن اخترو کپرون اختر غالبا د سعودي اختر چې دی اغنن ٹھیک ده زمونږ او د سعودي عرب حساب ډیرو چل اغي چې کومه غلطیو کې فورن دغه ازاله ای روزه د چهارشنبه نیولې و نو هفته پس اعلان وکړو چې د چهارشنبه روزه غلطه و مونږ غلطه روزه نیولې و روزه صحیح د زیارت و سعودي اعلان نو چې سعودي اعلان د زیارت د ورځې د روزه وکړو نو زمونږ روزه صحیح بیا د جمعې زمونږ او داغي یو ورځ فرق نو نن بیگا پوری و پته ولګي د سعودي نن اختر هغه حساب باندې زمونږ سبا اختر بل نور وسایل پته لګو شاید چې ټوله صوبه یا ملک خبريز نه چرتم چې میاشتولې دی شو سبب اختری کونلی دی شو نیک ټیک شو 30 به پورا کوو اتوار لبه او کولی دی شو نو بیګاله با قاسم علي خان جمعات ته مهرباني کوي دا څومره د کلو خلک چې یی تاسو کمیاس اسمان صفا شو ګورې بو فورن با قاسم علي خان جمعات ته ځان را رسوي نور تاسو دوا په کار ده زه د چا پروا نه لرم سوا د خدای د ذات نه د حکومت پروا لرم او نه د رویت هلال کلا لرم او نه د مردار هلال کروا پروا لرم چې حق را ته ثابت او زما علم په وبوس کمه سر غسې څوکم په وردزوالي
او چې زما علم په وبني اسکلی کم په تیلو کې سوځي را نه به ونه